د هغوی بچاو په هغوی باندې رحم کول انسانیت د دې درس چې کوم دی اسلام ورکوي او دغه شان بیا د مسلمانانو په باره کې الله رب العالمین فرمایي مؤمنان چې کوم دي وایي دا رونه دي نن سبا چې کوم حالات دي تاسو ته پته راځي په ځای باندې مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي دا ظلمونه مختلف علاقو مختلف ملکونو کې دي د کشمیر معامله چې کوم ده زما عزتمندو دا تقریبا د هغې 47 خواوشانه په هغوی باندې چې کوم ظلم شروع شوی دی هغه ظلم ورځ په ورځ باندې سیوا کېږي هغه کشمیریانو ګناه څه شی ده د هغوی ګناه صرف دا ده چې دا مسلمانان دي قرآن کې الله رب العالمین فرمایي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وای دا کافران د دې مسلمانانو او د دې مؤمنانو نه بل یو څیز بد نه ګڼي صرف دا خبره بده شي چې دې خلکو په الله رب العالمین باندې ایمان راوړی دی چې هغه عزیز او حمید ذات دی هغه مسلمانانو باندې دا ظلمونه ورځ په ورځ چې کوم دی سیوا کېږي هغه کشمیریان چې هغوی خپلې قربانۍ ورکوي هغه کشمیریان زما عزتمندو دا ظلمونه د دغې هندوانو برداشت کوي او د هغې هندوانو خلاف جلسې او جلوسونه کوي دا 5 فروری یوم یکجهتي کشمیر دا کال په کال به چې کوم دی د دې مقصد دپاره مناویږي چې موږ ټول مسلمانان موږ چې کوم دی مثال د یو بدن دی د یو وجود په شانته کې دی کشمیریان جدا نه دي بلکې موږ ټول کشمیریان یو او کشمیریان دا خبره کوي چې موږ پاکستانیان یو زما عزتمندو د هغې کشمیریانو سره موږ بالکل ګپ او ګپ باندې ولاړ یو انشاءالله موږ چې کوم دی د هغې هندوستان د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې تو خپل ظلم هغه بند که نور ظلم په دغې غریبانانو باندې مه کوه روزانه چې کوم دی د هغوی نه تو کسان شهیدان کې په هغوی باندې په چریدار ټوپکو باندې ډزې کې د هغوی چې کوم دی بې شماره خلکو سترګې تا ضایع کړلې کور په کور باندې تا خلک شهیدان کړل د هغوی عزتونه تا تباه کړل د هغوی ماشومان تا قتل کړل د هغوی بوډاګان تا قتل کړل د هغوی چې کوم دی په زنانو باندې تا ظلمونه وکړل څومره چې کوم دی ظلمونه ستا نه کېدی شول تا خپل ټول چې کوم دی حد تمام کړلو لیکن هغه یو مقوله ده وایي کله چې ظلم د حد نه تیر شي هغه بیا ختم شي زما عزتمندو دا انشاءالله به دوی دا ظلمونه چې کوم دي دا به ختمیږي ځکه چې دا حد ته رسېدلی دي د کشمیر ازادي انشاءالله هغه چې کوم دی ډېره زیاته قریب ده الله رب العالمین قرآن حکیم کې د دې امت مسلمه یو قوم چې کوم دی ذکر کړی چې هغې ته بني اسرائیل وي هغه بني اسرائیل فرعون او دارنګې د هغه خلکو هغه بني اسرائیل غلامان ګرځولي وو په هغوی به یې ظلمونه کول په هغوی به یې بېګارونه کول هغوی ته الله رب العالمین هغه فرعون ته موسی علیه صلات وسلام ولېږلو هارون علیه صلات وسلام ورسره ملګری کړلو موسی علیه صلات وسلام هغه به چې کوم دی دعوت ورکولو هغه فرعون ته هغه فرعون چې هغه ځان ته ذوالأوتاد وي هغه فرعون چې هغه ځان ته چې کوم دی انا ربکم الاعلی وي زه چې کوم دی ډېر اوچت رب یم زما عزتمندو لیکن الله رب العالمین د هغې مظلوم خلکو چې کوم دی فریاد واورېدلو هغه خلکو د هغه خلکو سره مدد وکړلو او کوم فرعون چې په هغه مسلمانانو باندې ظلمونه کول هغه فرعون ته الله رب العالمین په دریاب کې غوپې ورکړلې هغه ټول قوم هغه ټول لښکرې والا چې کوم دی په دریاب کې ورغوپه کړلو او دغه شان زما او ستا دپاره یو نمونه وګرځوله چې مسلمانانو تاسو غم مه کوئ زما مدد چې کوم دی ستاسو سره دی اگر که لږ شان مهلت پکې تیر شي زما عزتمندو نو دغه مثال موږ د انډیا حکومت ته ورکوو چې ګورې ستا هم دومره وخت نشته دی انشاءالله تعالی به هم الله رب العالمین دغه شان چې کوم دی غوپې بدله درکړي او ستا د پنجې نه به دا مظلوم مسلمانان انشاءالله آزاد شي زموږ د ټولو چې کوم دی نو باقاعده دا څومره ملګري چې باقاعده موږ راغلي دا ډسټرکټ ایڈمنسټریشن ضلع شانګلې والا دارنګې چې کوم دی نو دا تحریک آزادي جموں کشمیر د دې ټولو طرف نه چې کوم دی زمونږ باقاعده دا اپیل دی او دا درخواست دی چې هغه اقوام متحده هغوی هم چې کوم دی د مسلمانانو دپاره بالکل سراړو څه تپوس نه کوي که یو کافر وجل دا کافر مړ شي یو هندو یا یو عیسائی یو یهودي هغه مړ شي د هغه باره کې تپوس کیدی شي لیکن په لکاو مسلمانان که شهیدان کېږي د هغوی څوک تپوس نه کوي دغه شان هغه هیومن رایټس چې هغه دا ځان ته دا دعوې کوي چې
چې مونږ چې کوم د حقوق انساني والا تنظیمونه یو ټولو دنیا کې د انسانیت خیال ساتو هغه تنظیمونه والا هم چاړهګان دي هغوی چې کوم دی دغه مسلمانانو دپاره خبره نه کوي مسلمانانو مونږ او تاسو له ټول له باقاعده اتفاق پکار دی خپل منځ کې چې کوم دی محبت پکار دی او کوم ځای کې چې مسلمانانو ته تکلیف د هغوی سره مدد پکار دی انشاءالله مونږ ټول که خیر د هغه کشمیریانو سره جوخ ولاړ یو په هر ځای کې به انشاءالله د هغوی ملګرتیا کوو او دغه شان د حکومتونو نه دا چې کوم دی نو مونږ دا اپیل کوو چې هغه د کشمیر په مسله کې چې کوم دی سنجیده شي په دې باره کې چې کوم دی باقاعده هغوی دا بهترین کردار ادا کړي الحمدلله الله رب العالمین دې چې کوم دی مونږ تاسو له توفیق درکړي الله رب العالمین دې هغه کشمیریان د دې ظلم نه آزاد کړي الله رب العالمین دې چې کوم دی زموږ په ملک باندې رحم وکړي الله دې فتنو نه بچ کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین جزاکم الله خیرا